أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة حرمت علیکم حرام کړی شوي دي په تاسو باندې امهاتکم میندې ستاسو وبناتکم او لوریانې ستاسو واخواتکم او خویندې ستاسو وعماتکم او تروریانې ستاسو وخالاتکم او ماسیګانې ستاسو وبنات الاخ او ریری ستاسو وبنات الاخت او خورزی ستاسو وامهاتکم او میندې ستاسو التي هغه میندې ارضعنکم چې پی درکړي دي تاسو ته واخواتکم او خویندې ستاسو من الرضاعة د پیواله. په دې آیت مبارکه کې د 14 قسمه زنانو بیان دی چې هغې سره نکاح کول حرام دي او منع دي. یو قسم مخکې آیت کې بیان شوی او یو قسم به ورپسې آیت مبارکه کې بیان شي. دا 15 محرمات بشي چې دې سره نکاح کول منع دي او حرام دي. دې سره نکاح کول په جاهلیت کې منع و. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې د جاہلیت خلکو بم دې زنانو سره نکاح کول حرام ګڼلو سوا د 2 قسمو زنانو نه چې هغې سره به نکاح کولو. یو د پلار منکوحه به وه، د پلار په نکاح باندې اخیستلې شوې بیبي. نو قرآن کریم د هغې مستقل حرمت بیان کو په مخکې سبق او مخکې آیت مبارکه کې. او دویم جاہلیت کې به خلکو 2 خویندې سکا په نکاح باندې اخیستلې. قرآن کریم د هغې حرمت بیان کو د دې آیت مبارکه په آخر کې. د کومو زنانو ذکر چې په دې آیت مبارکه کې دی دا په 3 قسمه دي. یو هغه دي چې دې سره د نسب رشته ده، خپلو منځ کې تعلق د نسب دی. او دویم هغه چې دې منځ کې تعلق د رضاعت دی، د نسب سره رشته دې منځ کې نشته، خو یو زنانه یو ماشوم له پی ورکړي دي او د دغه پیو د وجې نه د ماشوم او د زنانه منځ کې تعلق قایم شوی دی. او دریم د سحرګنۍ چې یو زنانه د بل خاندان نه ده او د بلې قبیلې نه ده، د سړي خاندان سره تعلق نشته، خو د رشته نکاح د وجې نه هغه حرمت ثابت شوی دی. د آیت په لومړنۍ حصه کې محرمات نسبیه بیان شوي دي، یعنې د نسب والا رشتې نو هغه 2 قسمه دي. لومبۍ د یو سړي خپله مور هغې سره به دې نکاح نه کي، او دارنګې د مور په حکم کې نیا او بیا د هغې بره سلسله چې څونه ده نیاګانې که د مور د طرف نه وي او که د پلار د طرف نه وي دا ټولې په دې سړي باندې حرام دي. دارنګې که دا نکاح کوونکې ښځه ده نو دی بیا خپل پلار سره نکاح نشي کولی. که دا نکاح کوونکې سړی دی نو خپلې مور سره نکاح نشي کولی، او که دا نکاح کوونکې ښځه ده نو دا خپل پلار سره بیا نکاح نشي کولی. او دویم نمبر بیا لورانې دي. بیا دریم نمبر خویندې، تروریانې، ماسیګانې، او دا ذکر په آیت مبارکه کېږي. دا کم چې محرمات نسبیه دي، یعنې دا نږدې رشتې چې دي دې سره د نکاح د حرمت وجه دا ده چې چونکې قرآن کریم د مفاسدو دروازه بندي. یو زنانه چې انسان سره کور کې یو ځای اوسېږي او دا سړی په دغه کور کې اوسېږي او دې منځ کې تعلق د مور او یا د خور او یا د لور دی، ظاهر خبر انسان سار و ماهام ټیم بے ټیمه کور ته راځي
او د هغې نظر په ده باندې پرېوځي، د نظر په هغې باندې پرېوځي. پرده خو مکمل سړی د لور او د خور نه کینه او نه هغه د نه کولی شي. که د هغې په ویښتو باندې، د هغې په مخ باندې، د هغې په لاسونو باندې او د هغې په جسم د انسان نظر پرېوځي، نو قرآن او شریعت دلته د نکاح دا دروازه مکمل بند کړه. که چېرې دا دروازه کولو شي ډېر زیات مفاسد به شروع شي. یو انسان یو اجنبي زنانه صرف په بورکه کې وویني، په پړوني کې وویني، د دې انسان پړه کې دا خیالات او جذبات را بیدار شي چې دا څوک ده، د کم ځای ده، کم طرف ته روان ده، کوج لګي، خیالات شیطان پیدا کی. کله دې هغه ویني نورم بیا د هغې خیالات او خوبونو کې انسان ته راځي او دې د هغې د حاصلولو بیا کوشش کوي، کله صحیح لارې استعمالي او کله غلطه لارې استعمالي. نو که چېرې دا خبره کور کې پیدا شي او د انسان دا د نکاح د اجازت شریعت ورکړی وي، بیا چې یو انسان بغیر بورکې او بغیر پړونې بیا سړی خپله لور او خپله خور او خپله مور او دغه رشتې انسان ویني، څونه دروازې به د فساد بیا کولو شي. دویم وجه دا ده چې دا زنانه چې دا کمزورې ذات دی، دا چې یو ځای کې په نکاح باندې ورکړي نو که دې حقوق هلته نه پوره کېږي نو د هغې پوښتنه د دې رور او پلار او زوی یې کي او تره یې کي. د دې وجې نه ډېر سړي بیا د ښځې حقوق ځکه پوره کوي چې د دې څوک تپوس کوونکي شته. نو که فرض کا دې زنانه خپل پلارو او یا خپل رورو او یا خپل زوی او تره د هغه په نکاح کې داراله او دې ورسره بیا ظلم او زیاتي شروع کړي او د هغې حقوق نه پوره کړي، نو دې خو یو ولیم دی، سرپرست هم دی او ورسره د نکاح کې هم ده. د ده نه بیا څوک تپوس کړي د دې زنانه باره کې چې د دې هم څه حقوق دی پوره کړه، ځکه دې خو الینال شو، دې خو زما لور هم ده، زما زوجم ده، بیبیم ده، زه سرپرست هم، زه ولی یم. نو د هغې د حقوقو پوښتنه کوونکي به څوک پاتې نه شي. درېیم وجه دا ده چې یو زنانه اجنبي سره نکاح کړي نو دې ته اختیار حاصلي، که ردي اړه غواړي نکاح به ورسره وکړي او کړي نه غواړي نکاح به ورسره نه کړي. د دې ولی او سرپرست به هم د دې نه تپوس کړي چې ستا نکاح پلانکي ځای کې تا ته منظوره ده، تا له مونږ نکاح هلته وکړو، نو د دې هغه اختیار پکې وي. نو که چېرې فرض که دې سره نکاح د خپل ولی په خپله کې فرض کا، که پلار دی او که رور دی او که تره دی او که ماما دی او که دارنګې زوی دی، نو دې کې به د زنانه هغه خپل اختیار مکمل ختم شي، ځکه د دې اختیارمند هم دقه پلار دی، هغه سره په خپله نکاح کې، نو دې نه به څوک تپوس کوي بیا اوی به زه اختیارمند یم، زما خوښه ده. د دې وجې نه قرآن او شریعت د دې رشتو سره د نکاح کول مکمل منع وکړه چې دا نکاح په هیڅ یو صورت کې په هیڅ یو حالت کې نشي کېدی. بله وجه دا ده چې شریعت د زنانو عزت او حرمت د سړي په ذهن کې پیدا کول غواړي. دا لور دا خور او مور او نیا دا یو ډېر مقدسې ښکلې رشتې دي چې انسان د دې قدر کی، انسان د دې ادب کی، احترام یې کی، خیال ساتي، زړه ورته نرم شي. نو چونکې د دغه عزت او د وقار د برقرار ساتلو د وجې نه شریعت دا وایي چې دې سره به نکاح حرام او دې سره به نکاح بالکل نه کوئ. حرمت علیکم، حرام کړی شوي دي په تاسو باندې. حرام معنا منع دي ستاسو لپاره، دا کار به بالکل نه کوئ، هیڅ یو صورت کې د دې اجازت نشته دی. انسان که هر څومره مجبوره شي، که د مجبورۍ انتها ته ورسیږي، خو دا رشتې چې دا د انسان لپاره د نکاح په حیثیت سره نشي حلالېدی. انسان که مجبوره شي نو شراب هم څکي شي او مردار هم خوړی شي، لیکن دې کې د مجبورۍ اړو څه صورت نشته دی. حرمت علیکم، حرام کړی شوي دي په تاسو باندې. امهاتکم، میندې ستاسو. دلته کې د میندو ذات نه دی مرادو، دې سره نکاح کولو، نو نکاحهن، دې بیبیانو سره نکاح کول هغه په تاسو باندې حرام کړی شوي دي او ممنوع دي. امهاتکم، میندې ستاسو. امهات جمع د ده او په عربی کې اصل توي، دی مور ته ولې وایي، دام د اولاد دپاره اصل وي.
یعنی اولاد چې دنیا ته راغلی دی د مور د وجې نه راغلی دی، دا یو قسم بنیاد او جرړه ده او ویښ دی، ځکه ورته ویل کېږي. امهاتکم میندې ستاسو، امهات نه مراد اصل دی، چې اصل شو نو بیا مور هم راله، سکه مور او بیا نیا پکې هم راله، او بره چې بیا څونه رشتې دي نیا او بیا د هغې وغیره دا ټول په دې امهاتکم کې داخل دي. امهاتکم میندې ستاسو، وبناتکم او لوریان ستاسو. بنات او جمع د بنت، د انسان نه چې کوم اولاد پیدا شي دا د هغې دپاره بنت دی، نو د لوریانو سره نکاح حرام دی. په بناتکم کې فروغ رالو، د انسان لورو، نواسې، کړوسې چې لاندې څونه دي د زوی اولاد او د لور اولادو دا ټول په دې بناتکم کې داخل دی. نو مراد تینا فروغ شو. و بناتکم او لوریان استاسو. حرمت په دو طریقو سره ثابتو. که نکاح کون کې سړی دی نو دی به خپلې مور سره نکاح نه کي، نو نیا سره به نکاح نه کي، نو مخکې بره به ځي. که دا نکاح کون کې ښځه ده نو دا بیا خپل پلار سره نکاح نه کي او خپل نیکه سره بیا نکاح نه کي. دارنګه دا نکاح کون کې زنانه ده نو بناتکم، نو د بنت دپاره بیا خپل پلارو او نیکه سره به نکاح نه کي. و بناتکم او لوریان استاسو. و اخواتکم، دریم نمبر خویندې ستاسو. اخوات جمع د اخت ده، خور ته وایي. یو سړی به خپلې خور سره نکاح نه کي، دا خور که حقیقي ده سکه، یعنی مور او پلار یو دي، نای سره هم نکاح نه کي. او که ناسکه خور ده، پلار شریکو یا مور شریکو، د دې رور او خور مور یو ده، پلارانی جدا جدا دي، بیا هم دی د خپلې خور سره نکاح نشي کولی. او یا پلاران یو دي، میندې جدا جدا دي، هغې سره هم دی نکاح نشي کولی. و عماتکم، عماتو جمع د عمتن ده، ترور ته وي. ترور د پلار خور ته ویل کېږي. یو سړی د خپل پلار خور سره نکاح نشي کولی. بیا دا ترور که سکه ده او که ناسکه ده، یعنی که د پلار سکه خور ده هغې سره هم نکاح نشي کولی، او که نه د پلار ناسکه خور ده، یعنی میندې یو دي یا پلاران یو دي، میندې جدا دي، هغه ټول په دې کې داخل دی، سر دی نکاح نشي کولی. و خالاتکم، خالات جمع د خالتون ده، او خاله ماسی ته ویل کېږي. ماما ته عربی کې خال وایي. دته خال ځکه چې ډېر تندي خال وي، یعنی سړی پې ښکلی ښکاري، نو ځکه ورته خالات ویل کېږي. عرب وي العم غم والخال خال. دا اکثری خبره کی، دا نه چې ګنې حقیقي نه ارزه کې داسې نه را وی دا تر چې دا لوی غم دی. وی العم غم، وی دا تر لوی غم دی. دی به د ارزه کې په پوله تناسي، دا پوله دی خوښه، دا پوله خوښه، دا حق مې سر کېږي، دا حق مې سر نه کېږي، نو ارزه کې په انچو انچو به غمي. نو عربي العم غم، وی تر لوی غم دی. ما دا هغه د ارزه کې نه را خم کېدی شي، ښه نه خم کېدی شي، خو اکثر داسې وي. والخال خال، وی دا ماما چې دا تندي خال دی، دی بیا سړي سره ولاړي او انسان بیا سپورټ کی. او وی والاقارب کالعقارب، عقارب لړمانانو ته وي، اقارب رشتہ دارو ته وي. وی رشتہ داران دا لړمانان دي، د دینه به تنګې په اور کې به ولاړي. خلک یې پردو سره خیم، خو د خپلو نه تنګ یم، هر سړی د خپلو نه سر ټکي چې لرې دې اوسېدی. والصدیق من سواهم، او دوست چې دی که نه وي دا هغه دی چې دا نه تره دی، نه ماما دی او نه رشته دار دی. دوست هم د انسان ډېر موقع باندې په کار راشي. به هر حال نو خال ماما ته ویل کېږي او خاله ماسی ته وایي. د مور خور ته خاله وایي او ماسی ورته وایي. و خالاتکم او ماسیګان استاسو. دا کوړي خلک او د نوهار خلکو هغې ترور او ماسی کې فرق نه کوي، دواړو ته ترور وایي. د مور خور ته هم ترور وي او د پلار خور ته هم ترور وایي. و خالاتکم او ماسیګان استاسو، یعنی د مور خور. بیا که د مور دا خور سکه خور ده، یعنی دواړو پلاران
پلار او مور شریک دي او که ناسکه خور ده ناسکه ماسی یعنی میندې یو دي او یا پلاران یو دي دا ټول په دې کې داخل دي. وبنات الاخ بنات الاخ دا اصل کې بنات اخیکم ان استاسو درونو لورانی چې مونږ وتا ریری وایو ضرور لورو. وبنات الاخ اصل کې بنات اخیکم دستاسو درونو لورانی هغه په تاسو باندې حرام دي ان ریری شوي نو که سکه ریره ده او که ناسکه ده که د پلار د طرف نه که د مور د طرف نه او که دواړه یو وي دې سره نکاح حرام دی. وبنات الاخت داسې کې بناتو اختکم ستاسو د خویندو لورانې یعنې خورزې شوې ای سره نکاح حرام دی. نو که سکه خورزه او که ناسکه د پلار د طرف نه او که د مور د طرف نه او که د دواړو طرف نه وي دې سره نکاح حرام دی. دا و محرمات شو او دې کې دا حرمت د رشتې د وجنه د نسب د وجنه راغلی دی. او اتم نمبر وامهاتکم اللاتی ارضانکم او میندې ستاسو هغه ارضانکم چې پی درکړي تاسو ته دې ته رضاعي مور وایي. د یو ماشوم د زنه سره څه تعلق نشته خو د ماشوم له هغې پی ورکړي دي نو د پیو د وجنه دا ماشوم د دې رضاعي زوی شو نو دا په منزله د سکه زوی شو. څنګه چې سکه زوی سره یو مور نکاح نشي کولی دارنګې دې ماشوم سره هم دا مور اوس نکاح نشي کولی. دې ته رضاعت وایي. رضاعت د وجې نه حرمت ثابتېږي. پیغمبر علیه السلام فرمایي بخاري او ابو داود شریف کې روایت دی چې کومې رشتې د نسب د وجې نه حرامې دي نو اکثر رشتې د رضاعت د وجې نه هم حرامې دي. د ماشوم چې د زنانه پی وڅکلو نو په دې ماشوم باندې هغه ټولې رشتې حرامې شوې کم چې سکه زوی باندې حرامې دي. لکه دا زنانه د ماشوم مور شوه د دې زنانه خور د دې ماشوم ماسی شوه د دې ښځې خاوند چې دی اره د ماشوم پلار شو او د هغې رور د دې ماشوم تره شو. دارنګې د دې زنانه اولاد چې دی زامن چې دي اره د ماشوم رونه شو او د دې زنانه جنکۍ لورانې چې دي اره د ماشوم خویندې شوې. نو څنګه چې خپل اولاد او خپل رشتې دي دارنګې رشتې د ماشوم د زنانه سره ثابت شوې. نو د رضاعت د وجې نه دا ټولې رشتې بالکل د حقیقي رشتو په شانتې شو نکاح د دې منځ کې نه کېږي. آیت کې راغلی چې امهاتکم اللاتی ارضانکم کومو میندو چې تاسو له پی درکړي دي خو لیکن شرایط ذکر نه چې څومره پی په کم ټیم کې نو دا ذکر بیا احادیثو کې او زموږ فقهای کرامو ذکر کړی دی. یو ماشوم چې په ماشوموالي کې د زنانه پی وڅکي او د هغې موده چې دا 2 کاله ده یو ماشوم د 2 کالو کې دننه د یو زنانه پی وڅکي نو العبه دا رضاعت ثابتېږي به. دا زموږ د جمهورو فقهای کرامو دا قول دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دې کې د 2.5 کالو خبره کړې ده. هغه کې 6 میاشتې سیوا کی هغه مثل کې د سورې احقاف آیت 30 شهرن استدلال کی او دا جمهور چې دی نه 2 کاله والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین په 2 سپاره کې د آیت مبارکه ده. نو په 2 کالو کې دنه چې د ماشوم د یو زنانه پی وڅکلو نو د رضاعت دا رشته ثابت شوه او د 2 کالو نه بعد که بیا د پیس کې بیا به رضاعت نه ثابتېږي. وجه دا ده چې اصل کې دا پی چیرې دا د ماشوم د بدن جز وګرځي لکه د ماشوم نشونما چې دا بړوتري لویوالی دا د پیو د وجې نه کېږي. نو هغه پی د ماشوم په جسم کې داخل شو شامل شو جز یې وګرځېدو نو جزیت ثابت شو څنګه چې انسان خپل لور او خپل زوی وي. او چې کله ماشوم د 2 کالو مکمل شو دی نه اوړېدو او د غذا پی نه دی د غذا خوراک شو روټۍ شو کلمې مضبوطې شوې نو کدی اوس پیس کې نو مثال د اوبو دی سکی او کتب غورځي کې د بدن حصہ نه جوړیږي د دې وجه نه رضاعت نه ثابتېږي. په دې کې یو بیبي د سهله بنت سهیل رضی الله تعالی عنها دا په ابو حذیفه رضی الله تعالی عنہ باندې واده و. نو سالم چې دا د ابو حذیفه رضی الله تعالی عنہ متبنا و ان دې ته دې زوی ویلو سالم رضی الله تعالی عنہ ته او دا دې سر بیا لوی شو
او لوی شو بیا ول د خپل وريره په نکاح باندې ورکړه سالم رضی الله تعالی عنہ لا او دی سره ډیره مینا کوله بالکل د زی په نظر وته کتلو چې کله د سوره احزاب آیت نازل شو ادعوهم لآبائهم چې تاسو خپل معشومان خپل حقيقي مور او پلار ته راوبلئ وما جعل ادعياكم ابناكم تاسو په خله باندې که تاسو چاته زوی و دا زوی نه ګرځي حقيقي دا خپل پلار ته به دغه نوم اخلئ نو د متبنا هغه خبرې ختمې شوې مو بولا بیٹا چې وه نو گویا کې سالم د دې لپاره بیا اجنبي شو پردی شو نو پرده به تم بیا کې نو دا سهله بنت سهیل رضی الله تعالی عنها راله نبی اسلام ته ویجی دا الله حکم راغی او د الله حکم په سر سترګو باندې دی خو زه به د سالم نه لکه څنګه پرده کومه سالم خو موږ سره وړوکی لوی شو او هغه خو زه په هر حال کې لیدلی یم لکه چې خو د ما د خپل زوی په شان نه ټایم بې ټایمه کور ته راغلی دی نو زما او د هغه منځ کې څه پرده ده زه به څنګه پرده کومه نو نبی علیه الصلاة والسلام سهله بنت سهیل رضی الله تعالی عنها ته وی ارضعیه وی پی ولا ورکا نو دی بستا زوی شي نو چې دی زوی شو نو د زوی نو بیا سم پرده نشته نو هغې ولا بیا پی ورکړو نو دا سالم رضی الله تعالی عنہ د سهله بنت سهیل بیا رضاعي زوی شو او دې روایت کې دا خبره چې سالم خو دغه ټیم کې خپل نکاح کړو او خپل شادي شوه او دلته سهله بنت سهیل رضی الله تعالی عنها هغې له پی ورکي او رشته د رضاعت ثابتېږي نو دې ته خصوصیت وایي دا دغه بیبي او د سالم رضی الله تعالی عنہ خصوصیت دی خو د دین علاوه بل چاته نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې خبرې یاد نه دی ورکړی ابو داود شریف کې دا روایت دی نو عائشه رضی الله تعالی عنها چې وا دې بدا سے کول چې کله دې بدا غوښتو چې پلانکی ماته مخامخ راشي ادینه به شاګردانو سبق وي نو سبق د پردین اخا به وي نو چې دې بدا غوښتل چې دا پلانکی د زمانه مخامخ سبق وي دې خپل مرزي وا دې بیا خپل ورو ته او خرزو ته به وي ویدل شاب یو 15 ګټه پی ورکې ځکه انت کې سهله بنت سهیل رضی الله تعالی عنها ته نبی علیہ السلام چې دل 15 ګټه پی ورکا ناول 15 ګټه پی ورکړو نو رضاعت ثابت شو نو عائشه رضی الله تعالی عنها بر دغه حدیث نه دا استدلال کو چې بیا به خپل رویری ته یا خورزی ته به وي چې د پلان کې له یو 15 پیری پی ورکا چې دا استاد وی شي او زه به رضاعي ترور شمه او ماسی به شمه بیا ماته مخامخ راتی زمانه مخامخ سبق وایي لیکن نور بیبیانو دا خبر نه منلی امهات المؤمنین چې کوم نورو ناغوی دا د عائشه رضی الله تعالی عنها انفرادی رائے ده یعنی دا تفرد دی د عائشه رضی الله تعالی عنها مدا خپل مجتهد ده او خپل فیصله کولی شي لیکن په مونږ باندې دا خبره لازم نه ده د دې وجه نور بیبیانو و دینه انکار کو منه به کوله د عائشه رضی الله تعالی عنها 200 مسلې داسې دي چې پای کې دا خپل رائے و چونکه دا مجتهد و او مجتهد یو رائے قائمول شي نو دی خپل رائے قائم کړي و لیکن هغه 200 مسلې داسې دي چې هغه نور امت او نری قبول کړي او پای باندې عمل نه دی کړی نو پای کې یو مسله دام ده وامهاتکم اللاتی ارضعنکم او مین د تاسو هغه چې تاسو له پیدا کړی دي نو د موده د رضاعت او چې هغه 2 کال ده په 2 کالو کې دنه با پی ورکینو علاغه برشته ثابتېږي به بیا دغه مسله دار ک لک پی اوس کیو ک ډیر پی اوس کی یو معشوم د یو زنن لک پی اوس کلو کغه یو ساس کې ولې نه دی خو چې د حلق نه دن لاړو نو رضاعت ثابت شو عائشه رضی الله تعالی عنها به چې لس پیری کله معشوم پی اوس کی نو بیا به علی رضاعت ثابتېږي به بیا هره کې د 15 پیرو کول کړو چې 15 پیری کله معشوم پی اوس کی نو رضاعت به ثابتېږي لیکن موږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول دا دی چې قرآن ارضعنکم ویل دی چې تاسو له پی درکړو کا لګ دیو کا ډیر دیو کا یو پیراو کا 2 پیراو کا 3 پیری دی او چې پی د معشوم خېټه ته لاړو نو حرمت ثابت شو بیا موږ دا وایو که معشوم د زنانه پی اوس کل حرمت ثابت شو او کدی زنانه دی معشوم له پی ورکړو حرمت ثابت شو بلکې کدا پی دی معشوم د سینې نه اوس کلم حرمت ثابتېږي
او کدا په بل طریقې سره یعنی دا په یو لوښي کې یا په یو سرنج کې د ماشوم حلق ته لاړو دننه لاړلو نو په معروف طریقې سره نو حرمت به ثابتېږي. وامهاتکم اللاتی ارضعنکم او میندې ستاسو هغه ارضعنکم چې تاسو له پی درکړي دي. نو دا بیا د حقیقي مور په شانتي شوه. دغه دا مثلا ده که یو الک او جینۍ چې جدا جدا دي او هغې د یو زنانه پیوس کلو د ماشوم هم د ښځې سره رشته نشته او د دې جینۍ هم نشته خو دواړو د یو زنانه پیوس کلو نو دې دواړه خپلو کې رور او خور شو. نو په دې دواړو باندې دا زنانه هم حرامه شوه د دې اولاد هم حرام شو او دې خپلو کې یو بل سره نکاح نشي کولی. لیکن دا الکو د دې جینۍ خور سره نکاح کولی شي چې هغې پې نه دي څکلي او دا جینۍ د دې الک رور سره نکاح کولی شي ځکه د هغې منځ کې څه حرمت نشته د دې دواړو خپلو منځ کې حرمت هغه شته دی. وامهاتکم اللاتی ارضعنکم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ترو افلح رضی اللہ تعالی عنہ ناغا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کر رہا تو نو عائشہ رضی اللہ عنہ نے اجازت واغسی مرازا استاما سر سرشتہ را سسیمدا هغه ته تعالی زما روندار پیدر کړی دي زما ضرور ټبرو یا هماله خزر راکړي تا پکې ما سره سیمدا. خیر بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کور ته راغی نو عائشہ رضی اللہ عنہا ته تاسو کو چې دا شان پلان کې ما کر رہا تو خو ما ته چې تم کرا مراد سم سر سرشتہ نشته دی. نو نبی علیہ السلام استاتر دی لیلج علیک امک استاتر تعالی عمک استاتر تا کر راتی شي ایما ته چې مال خو په زنانه را کړو. نو نبی علیہ السلام وی ټیک تا چې تعالی په زنانه در کړو خدای خاوند ستا پلار شو او داغه لیور چې هغه ستاتره شو. دارنګه نبی علیہ السلام او عائشہ رضی الله عنها کور کې ناستو خو کې د حفصه رضی الله عنها کمره و نو یو سړی حفصه رضی الله تعالی عنها کر راته نجات واغستو نواز خوراغی نو عائشہ رضی الله عنها له څوک سړی نه ری پر دې سړی نه د حفصه رضی الله عنها کور ته راځي. نو نبی علیہ السلام نه دا د حفصه رضی الله عنها رضای تر دی نو رضای تر په منزله د خپل سکت تر په شانته دی دې سره سو د نسبی رشتې په شانته دی. امهاتکم اللاتی ارضعنکم او میندې ستاسو هغه چې تاسو له پیدا کړی دي دې پورې کافی دی. حرام کړی شوي ری پتا سو باندې میندې ستاسو لوران ستاسو او خویندې ستاسو تروران ستاسو او ماسیګان ستاسو او ریری او خرزی او میندې ستاسو هغه چې تاسو له پیدا کړی دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم او میندې ستاسو اللاتي ها میندې ارضعنکم چې پیدا کړی دي تاسو ته واخواتکم او خویندې ستاسو من الرضاعة د سینې رولونه. آیت مبارکه کې د محرماتو ذکر شروع دی چې کومو زنانو سره نکاح کول حرام دي. پای کې نسبی رشته بیان شوی وو چې د یو سړي خپل مور ده لورانی دي خویندې دي تروریانی ماسیګانی ریری او خرزی. دویم نمبر محرمات چې دي هغه د رضاعت د وجې نه چې د دې زنانه او د دې هلک منځ کې تعلق د پیو دی بله سره رشته نشته خو د زنانه د ماشوم له پی ورکړي دي او د هغې د وجې نه حرمت راغلی دی. رضاعت په لغت کې ویل کېږي سینه رولو ته او تی رولو ته او پی خوړلو ته وایي او په اصطلاح کې رضاعت ویل کېږي چې مس الرضیع من ثدی الآدمیت فی وقت مخصوص نو چې یو ماشوم یا ماشومه د 2 کالو په موده کې دنه د یو زنانه سینه اوروي او د هغې نه پی وڅکي په 2 کالو کې دنه
د 2 کالو نه بعد که یو ماشوم او ماشومه که پیس کی دی او زنانه نو رضاعت به نه ثابتېږي، یعنې دا رشته او دا حرمت به نه ثابتېږي. اگر چې دی کې د عایشې رضی الله تعالی عنها رای دا وه چې د رضاعت دپاره څه موده نه ده مقررو، هر څومره موده کې که یو انسان د یو زنانه پیوس کې نو رضاعت ثابت شو. او دا یې واقعه مونږ بیان کړې وه د سهله بنت سهیل رضی الله تعالی عنها چې هغې سالم ته پی ورکړي وو 15 پیرې و، نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویلي نو حالانکې دې وخت کې سالم رضی الله تعالی عنه بالغ و، شادي شده و، او 15 پیرې ورته سهله بنت سهیل رضی الله عنها پی ورکړو. د نبی علیه الصلاة والسلام په مشورې سره حرمت ثابت شو. نو عایشې رضی الله تعالی عنها به د دې نه دا دلیل نیسلو، لیکن دا خبره نورو بیبیانو نه ده منلې. د عایشې رضی الله عنها بیا خپل هم دا مسلک و، چا به دا غوښته چې څوک دې ما ته مخې ته راشي او زما نه د مخامخ سبق ووایي، نو هغې به خپلې خور ته ووایي او یا خپلو خورزو ته او ریرو ته به یې ووایي چې دله پی ورکړئ 15 پیرې. هغه به یې سره به رشته ثابته شوه او بیا به عایشه رضی الله عنها د هغې ترور به شوه. د دې وجې بیا به هغه مخامخ راتلی شو او سبق به یې ته ویلی شو. لیکن مسلم شریف کې روایت دی ام سلمه رضی الله تعالی عنها او نورې بیبیانې چې دي هغې په دې خبره باندې بیا رد کو چې دا د عایشې رضی الله تعالی عنها دا خبره صحیح نه ده، یعنې دا د هغې خپله رایه ده، مجتهده ده، خو د نور امت دپاره د دې گنجایش او اجازت نشته دی. بهرحال رضاعت دپاره موده دغه 2 کاله کې دننه ده. ابو داود شریف کې روایت دی ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ له یو سړی راغی. ابو موسی اشعری رضی الله عنہ لوی صحابي دی، جلیل القدر صحابي دی. په دې صحابو کې بعضې صحابه داسې وو چې هغې مفتیانو، هغې به فتوا ورکولی شوه او مسله به یې بیانولی شوه. دا هر چا خپل خپل کاري. نو دې کې دا ابو موسی اشعری رضی الله عنه نه یو سړي تپوس وکړو چې زما نه په غلطۍ سره د خپلې بیبي هغه پی خېټې ته تلي دي، نو آیا رضاعت ثابت شوی دی او که نه، چې زما د بیبي پی زما خېټې ته لاړو. دا واقعه ابو داود شریف کې هم ده او تفصیلا په بدایع الصنایع کې علامه کاسانی رحمه الله را نقل کړې ده. د ماشوم زوی و هغه ماشوموالي کې وفات شو، د میاشتو یا د هفتې به او بیا د زنانه چې دی نو په سینو کې غونډ پیدا شو، هغه پی جم شو. د هغې دې تدبیر دار وباسو چې دې سړي به د هغې نه پی وباسلو، نو هغه پی د هغه خېټې ته لاړلو، هغه غورځول کته لیکن هغه دننه لاړو. نو مسله راغله چې ګنې دا خو د خپلې بیبي پی چې کله خېټې ته لاړو نو ګنې دا د هغې زوی شو. نو راغی د ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه نه د مسلې تپوس وکړو. ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه ورته وی چې بس نور څه دي، خو بس حرمت ثابت شو نو ته د هغې زوی شوې، نو نکاح ختم شو. هغه ته چا وی چې لړ شه عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه نه تپوس وکړه، ځکه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فقیه صحابي دی، مطلب دا دی چې هغه مسله بیانولی شي، نو ته د هغه نه تپوس وکړه. ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ورته وی چې څه حرمت نه دی راغلی، ځکه هغه دا چې لا رضاع الا فی حولین، رضاعت به ثابتېږي خو د 2 کالو کې دننه. ستا خو 2 کال عمر نه دی، ته خو شادي شده، ستا به څنګه رضاعت ثابت شي؟ ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه دا خبره اورېده، نو هغه فرمایلو چې لا تسألوني عن شیء ما دام هذا الحبر بین اظهرکم، د خدای بندگانو زمانه بیا تپوس مه کوئ د مسلې چې داسې قسمه لوی عالم په تاسو کې موجود ابن مسعود رضی الله تعالی عنه انته کې سړی شته دی، نو زما نه سره تپوس کوئ، در په مسلو یې کوم ځای پوهېږم. یو ګورئ زما عقل دې خبرې ته لاړو چې بس پی کړه دننه لاړو نو رضاعت ثابت شو،
خو دې ته مې خیال نه تللی چې د رضاعت دپاره خو 2 کاله موده ده، په 2 کاله کې دننه چې پی وسکي نو هغې به رضاعت ثابتېږي، او دا خو 2 کاله نه ده. نو ابن مسعود رضی الله عنه فتوا ورکړه چې نه رضاعت نه ثابتو. نو د رضاعت دپاره 2 کاله موده دننه ده. په خاص زمانه کې به ده چې دا پی دی د یو زنانه وسکي، که د زنانه نه علاوه د بل چا پی وسکلو نو یې سره هم رضاعت نه ثابتېږي. زمونږ فقهاو مسله الله زمونږ د فقهاو قبرونه د نور نه منور کې هېڅ هم نه دي پرېښي. هدایه زمونږ د فقه معتبر غټ کتاب دی، هغه مسله لیکلې ده. وی که فرض کا د یو نارینه چې دی هغه په سینو کې پی رالو او هغه یو ماشوم او ماشومې وسکه نو رضاعت به نه ثابتېږي، ځکه د رضاعت دپاره شرط دا دی چې دا به د زنانه پی بس کی او د زنانه نه علاوه د بل چا ای سره به رضاعت نه ثابتېږي. دارنګه که چېرې 2 ماشومانو په یو ځای د بیزې پی وسکلو یا د غوا یا د میخې نو دې سره هم دا دواړه رونه نه ګرځي. امام بخاري رحمت الله علیه باره کې دا واقعه سي مشهوره ده او زمونږ د فقه کتابونو هم لیکلې ده، روح المانی هم لیکلې ده او مبسوط او علامه سرخسی رحمت الله علیه کتاب د هغه هم لیکلې ده. دا واقعه سي کمزور ښکاري خو زمونږ فقهاو لیکلې ده. نو سبا کې امام بخاري صاحب نه یو سړي تپوس وکړه د مسلې، که چېرې 2 ماشومان د یو بیزې پی وسکي په یو ځای باندې د بیزې پتی باندې خوله کېږي او پی تې وسکي نو رضاعت به ثابتېږي. ناوته او دا دواړه رونه شو، د دې منځ کې رضاعت ثابت شو. نو دغه زمانې چې کوم لوی امام ابو حفص کبیرو نو هغه په امام بخاري صاحب باندې بیا پابندي ولګوله چې ته به د نن نه پس چاته مسله نه وایي، صرف حدیث او بیانې مسله به نه وایي، تا مسله غلطه بیان کړې ده چې دی خو د بیزې پیس کړي ته لګیا ته حرمت ثابت دی. نو دا واقع روح المانی هم لیکلې ده او مبسوط هم لیکلې ده، خو په ظاهره کې دا واقع د امام بخاري سره لوی شان دی او ډېر لوی محدث او ډېر لوی فقیه دی. هغه داسې کمزورې خبره څنګه بیان کړي؟ معلومیږي دا چې دا کمزورې چارهزانه جوړه کړې ده. بهرحال چې دا پی د یو زنانه وسکي نو هغې به حرمت ثابتېږي او دا حرمت به بالکل داسې وي لکه څنګه چې د انسان خپل سکه اولادي. نبی علیه الصلاة والسلام دا ورشه څوک دی یاره؟ نبی علیه الصلاة والسلام د حمزه رضی الله تعالی عنہ لور وه. نو علی رضی الله تعالی عنہ ووی نبی علیه الصلاة والسلام ته چې جی د حمزه رضی الله تعالی عنہ لور ده او حمزه رضی الله عنہ خو ډېر لوی نسب دی، نو تاسو هغې سره نکاح نه کوئ؟ نو نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې نه، زه به د حمزه رضی الله عنہ لور سره څنګه نکاح وکړم؟ وی ماله او حمزه دواړو له د ابو لهب وینځې سویبه هغې موږ دواړو له پی راکړي دي، یعنې ما او حمزه رضی الله عنہ دواړو د سویبې پیس کړي دي. سویبه د ابو لهب وینځه وه. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله پیدا شو او ابو لهب ته خبر ملو شو چې رواره دې شوی دی، نو هغه د په ډېرې خوشحالۍ نه دا سویبه دا ازاده کړه. نو دا ګوته یې داسې کړه وي زه ته الله دپاره ازاده یي. د دې د ایمان باره کې اختلاف دی چې د ایمان ناوړی دی او که نه دی سویبه. بهرحال نو سویبې نبی علیه السلام ته پی ورکړي حمزه رضی الله تعالی عنہ ته مو. نو نبی علیه السلام د حمزه رضی الله عنہ د نبی علیه السلام تره دی خو دا دواړه رونه شو اوسو رضایي. نو د حمزه رضی الله عنہ لور چې شوه دا د نبی علیه السلام رضایي رویره شوه. نو نبی علیه السلام یې زه به څنګه خپلې رویرې سره بیا نکاح وکړم؟ څنګه چې سکه رویرې سره نکاح نشي کولی نو رضایي رویرې سره هم نکاح نشي کولی. دارنګې د ام سلمه رضی الله تعالی عنها لور و دره رضی الله تعالی عنها. نو دا ام حبیبه رضی الله تعالی عنها چې ده د ابو سفیان رضی الله عنه لورو. ام حبیبی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د ما د خور سره نکاح نه کوي. د ام حبیبی کشره خور وه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته په دې خبره خوشحالیږي چې خپله خور ما نه په نکاح کې راولي. ناویته او مقصد د نبی علیہ السلام دا و چې عام طور خو زنانه سړی د بل نکاح نه منې کي، ته ماله بل په خپله راولي. نو هغوی د مخکې نه کم داسې ځای اوازې مه چغنې
زه به په دې باندې خفه شم، ستا خو مخکې هم بلا شي بیا زما خور پکې هم داخله شي که نه. نو نبی علیه السلام وایي نه زما لپاره جایز نه ده، ځکه چې ته په نکاح کې نو خور به څنګه په نکاح کې راشي؟ دوه خویندې خو په نکاح کې نشي جمع کولی. آیت په آخره کې دې ذکر را روان دی. بیا ورته ام حبیبي رضی الله عنها وی خلک وایي چې ستا د ام سلمې لور سره د نکاح اراده ده. د هغې نوم دره رضی الله تعالی عنها. نبی علیہ السلام د ابو سلمہ غلور یادې وی آو. نبی علیہ السلام وی درې سره زما نکاح کیږي نه د دوه وجو نه. یو خدا چې د هغې مور زما په نکاح کې ده، نو که چې مور یې د مخکې نه په نکاح کې را او لور وله په نکاح کې را، دا خو مور او لور ما په نکاح کې جمع کړو. حالانکه یو سړی په یو ټایم کې دوه خویندې یا مور او لورو او یا ترور او دارنګې ریره او ماسی او خورزه دا په نکاح کې نشي جمع کولی. چې ماسی دې په نکاح کې را د هغې خورزه هم ته په نکاح کې دا نشي کولی. ترور او ریره دواړه په نکاح کې نشي جمع کولی. دوه خویندې دارنګې لور او مور دا په نکاح کې نشي جمع کولی. نو یو خو ام سلمه رضی الله عنها زما په نکاح کې را د مخکې نه. دویم دا چې مالا او د دې پلار ابو سلمه له مونږ دواړه له صحیبې پیرا کړي دي. نو زه او د دې جینۍ پلار چې ابو سلمه رضی الله تعالی عنه زموږ دواړه وروڼه یو رضایي. نو د ابو سلمه لور چې هغه دره ده هغه زما رضایي رویره شوه. زه به څنګه رضایي رویرې سره نکاح وکړم؟ نو د رضاعت د وجې نه بلکل داسې رشته ثابتېږي لکه څنګه چې حقیقي رشته وي او دارنګې د نسب رشته وي. دې وجې نه قرآن کریم و امهاتکم ستاسو میندې، حالانکې مور خو هغه چې انسان ته نه پیدا وي اموري، او دا خو دې نه پیدا نه صرف پی وله ورکړي دي، خو دا پی ورکول دا بلکل د حقیقي مور په شانتې شوه. د دې وجې نه نبی علیه السلام چې کله د حوازینو نه فارغ شو نو د بنو سعد مخې ته تېرېدو، نو یو بیبي راله زنانه نبی علیه السلام ورته پاڅېدو، څادر یې ورته خور کړو، هغه په خپل څادر باندې کېنوله، ډېر عزت یې وله ورکړو، بیا تحفې تحایف یې ورکړو، ډېر په عزت سره یې رخصت کړه. نو صحابو تپوس وکړو چې دا ښځه څوک ده چې نبی علیه السلام ورته دونه عزت ورکړو؟ نو هغې ورته دا د نبی علیه السلام رضایي مور وه، حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها. د حلیمه سعدیه رضی الله عنها باره کې اختلاف دی. خاص راجح قول دار مرقات کې مولا علی قاری صاحب لیکلي چې ایمان یې راوړی دی. نو هغه د نبی علیه السلام رضایي مور ده، خو بلکل د حقیقي مور په شانتې قدر به یې کوو. د نبی علیه السلام درې رضایي میندې دي. یو د حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها ده، او دویم دغه سویبه ده د ابولهب وینځه، او درېیمه دا ام ایمن رضی الله تعالی عنها. ام ایمن خو ډېر عمر نبی علیه السلام سره وه، دې ته بلکل نبی علیه السلام امي او اماه به ورته وي. دې ته نبی علیه السلام چې ته نوم نه دی اغستی، حالانکې دا د نبی علیه السلام وینځم ده. دا د نبی علیه السلام د پلار وینځه د عبدالله صاحب و. نو چې عبدالله صاحب وفات شو نو دا مور ته پاتې شو آمینې ته، او د آمینې بیبي نه بیا نبی علیه السلام ته میلاو شو. دا د نبی علیه السلام وینځم وه، لکه دوی چونکې ما نبی علیه السلام له پیم ورکړي دي، نو نبی علیه السلام ورته بیا د وینځې په حیثیت نه دي کتلي، بلکې د مور په حیثیت به ورته کتلو. نو د رضاعت د وجې نه حرمت داسې ثابتېږي لکه څنګه چې د عام نسب د وجې نه ثابتېږي. ځکه خو نبی علیه السلام وفرمایل یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، لکه کمې رشتې چې د نسب د وجې نه حرامې دي، نو هغه شان رشتې د رضاعت د وجې نه حرامې دي. دې کې دا مثلا ده چې دا پیچري که دا لږ وي او که ډېر وي، که یو ساس کې د ماشوم او ماشوم یې وسکلو نو رضاعت ثابت شو. دا نه چې ګنې یو پیره یا دوه پیرې یا درې پیرې. دې کې د عایشې رضی الله تعالی عنها مسلک دا و چې 15 پیرې یو ماشوم او ماشومه پې وسکي نو رضاعت به ثابتېږي 15 پیرې مستقل ټایمونو کې. لیکن جمهور صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم لکه ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه چا تپوس وکړو، وی خلک وی چې یو پیره پیس کو سر رضاعت نه راځي، نه ورته وی دا خبرې پخوا وی اوس منسوخ شوي دي، اوس دا که یو پیرس کی که دو پیرس کی او که درې پیرس کی رضاعت به ثابتېږي. ابن مسعود رضی الله تعالی عنهم دا خبره کړې وه، وی آل امر الرضاع الی ان قلیله و کثیره یحرم، لږ پی او ډېر پی ټول حرمت راولي،
همدا مسلک د ابن عمر رضی الله تعالی عنہ او د نور صحابو مو چې لږ او ډېر په سره حرمت به هغه به راځي. بیا دې کې دا مسلم ده چې دا پی چې دي دا یا په خوله باندې وڅکي او یا په پوزه باندې د حلق ته لاړ شي. د پوزې او د خولې نه علاوه که چېرې په غوږ کې ساس کې واچولی شو یا د انجکشن په ذریعې سره هغه دننه لاړ نو حرمت به نه راځي. یا ماشوم له په دې کې اوبه واچولی شي په دې پیو کې، نو که اوبه په دې پیو باندې غالبې وي نو بیا به حرمت نه راځي. چې پی په دې اوبو باندې غالب وي نو هغې به حرمت راځي. یا پای کې دوایي واچولی شوه خو دوایي پې ډېره شوه پی لږ نو حرمت بیا نه راځي. یا هغې سره د بیزي یا د غوا یا نور پی میلاو کړی شو نو که دغه پی د زنانه کم دی او دغه نور پې سیوار بیا به حرمت نه راځي. هغې به راځي چې کله دا پې غالب وي او یا احتیاطاً کم از کم برابر وي بیا به هم حرمت راځي. او که دا پی خالص دی لیکن دا بسکټ سره یا نوڼۍ سره ورکړی شو دی ماشوم ته نو بیا چونکې دا پی تابع شو اصل دغه خوراک دا روټۍ ده بیا به هم حرمت نه راځي. دا پی چې د پیو په حیثیت سره ورکړی شي هلې به حرمت راځي. وامهاتکم اللاتی ارضعنکم او میندې ستاسو هغه ارضعنکم چې تاسو ته پی درکړي دي. ارضعنکم عام دی چې تاسو ته پی درکړي دي، که لږ دي او که ډېر دي، او که اراده د ښځې کړي او که نی کړي. که د ښځې اراده نه ده کړې او ماشوم راغی او د دې زنانه په سینه باندې خوله کې او د پی وڅکلو حرمت ثابت شو. او یا دا چې ماشوم خو اراده نه ده کړې که د زنانه وله ورکړو بیا هم حرمت ثابت شو. بس خو چې دا پی په څه طریقې سره د خېټې ته لاړو نو حرمت به راځي. ارضعنکم چې پی درکړي تاسو ته. واخواتکم من الرضاعة او خویندې ستاسو، اخوات جمع د اخت ده، ستاسو خویندې حکمې خویندې من الرضاعة د سینې درولو نه او د تی درولو نه. لکه د رضاعت معنا ده چې ماشوم سینه اوروي او دا تی اوروي، وي دا هم ستاسو خور شوه. اخواتکم یې ورته ووایي د رضاعت د وجې نه کمې جینۍ چې پی وڅکل ستا د مورو دا بلکل ستا د سکه خور په شانتې شوه. د دې بله صورتونه دي، یو پردی جینۍ ده او هغه راله او ستا د مور پی وڅکلو نو دا ستا خور شوه. دا دغه زنانه لور شوه. په دې ماشومې باندې دغه زنانه ټولې رشتې حرامې شوې. یعنې دا ماشومه د دغه زنانه هېڅ یو زوی سره نکاح نشي کولی. دا نه چې دغه وخت کې د دې زنانه چې کوم ماشوم خپل دی پیدا شوی صرف هغه نه، که مشران زامنې دي چې هغې 10 کاله او 20 کاله عمر دی د دې جینۍ هغې سره هم رشته نشي کېدی. په دې جینۍ باندې د دې زنانه خاوند هغې پلار شو، د هغه رور د دې تره شو، دارنګې د هغه اولاد د دې وروڼه او خویندې شو، دارنګې د هغې زنانه مور د دې ماسی شوه. دا ټولې رشتې په دې باندې حرامې شوې. لیکن د دې جینۍ که رور او خوري نو د هغې رشته دلته نه ثابت شوې. نو د دې زنانه اولاد چې دی د دغه جینۍ نور وروڼه خویندو سره رشتې کولی شي، ځکه چې پی صرف د ماشوم اسکلي دي، هغه نورو نه اسکلي، صرف د دې ماشوم دې سره تعلق قایم شو او د هغې نور اولاد چې دی نور وروڼه خویندې هغې دلته کې تعلق نه دی قایم شوی. دغه رنګې که یو ماشوم له خپلې نیا پی ورکړو، یو ماشومه ده او خپلې نیا وله پی ورکړو نو که د پلار د طرف نه ده او که د مور د طرف نه ده نو دا ماشومه د خپل پلار خور شوه. لکه چې پلار سره دا برابر شو ځکه دا نسۍ ده، لیکن چې د نیا پی وڅکل د پلار سره دا د خور په درجه کې شوه. اوس دا چې ده نو دا د خپلو ترونو زامنو کې یو تن سره اوس نکاح نشي کولی، ځکه چې هلته کې چې د ترونو زامنو سره دا نکاح کې نو هغه د دې ویرونه جوړېږي، اوسو خورزي جوړېږي، ځکه دا خو د خپلې نیا لور شوه، اوسو د پی وڅکلو د وجې نه رضایي لورې شوه. نو اوس دا د خپلو ترونو زامنو کې یو تن سره دارنګې د خپلو د دغه زنانو چې څونه لورانې دي یا زامن دي نو هغه ترونه او یا چې نور د هغې چې کوم ماسیګانې دي هغه ټول په دې باندې حرام شو، نکاح ورسره نشي کولی. یا دارنګې یو جینۍ د خپلې مشرې خور پی وڅکلو نو دا د هغې لور شوه. اوس دا جینۍ د دغه مشرې خورو هغه هېڅ یو اولاد سره دا اوس نکاح نشي کولی.
نو دا رضاعت دا مسلې انتهایی باریکې دي. که لږ پی مشکل نو رشته ثابته شوه نو دا مسله په کور کې بیا بیانول پکار دي چې دې زنانه د ماشومې له پی ورکړو چې سوا چې ته غلطي ونه شي او بیا چې د دې منځ کې رشته ونه شي. واخواتکم من الرضاعت او خویندې ستاسو من الرضاعت د تی درولو نه. خو که فرض که د دوه منځ کې نکاح وشو او د نکاح نه بعد یو ښځه راپاڅېده چې ما خو دې دواړو له پی ورکړي دي، نو آیا دا خبره به اوس منو او که نه به منو؟ نو دې کې مسله دا چې موږ به ګورو چې دا کومه ښځه خبر ورکړي نو چې دا دینداره ده، نیک او صالحه ده او رښتیا وایي او که نه. که هغه په زمانه کې مخکې نه داسې وه چې هغه ویشتي خبرې، نو بیا د هغې خبرې له به اعتبار نه ورکو. خو دې کې مسله دا ده چې کله دې ښځې دا وایي چې ما دې دوه له پی ورکړي دي، نو دا ښځه او دا سړی چې دا زوجینو دی به وګوري که دې دواړو دې ښځې د خبرې تصدیق وکړو چې او ته رښتیا وایې تا مونږ له پی راکړي دي، نو نکاح به ختمېږي فوراً بیا. خو که هغې دواړه وي چې نه تا مونږ له کوم ځای کې پی راکړي دي، نو بیا به ګورو که دا ښځه رښتینې ده نو دې ته به مونږ وایو چې شاو په دې خبره دوه ګواهان قایم که دوه سړي راوله یا یو سړی او دوه ښځې کم از کم راوله. نو که چېرې ګواهي وشو باقاعده نو دا نکاح به فوراً ختم کړی شي. او که فرقه ګواهي نه راشي یا ګواهان نشته نو بیا به وګورو که دا ښځه رښتینې ده، دروغ نه وایي، غلط بیاني نه کوي او خبره صحیح وي، نو بیا به احتیاطاً د دې منځ کې نکاح ختم کو، جدایي به راولو. ځکه کیدی شي پی چې کوم ځای سکري شوي او که نه دروغجنه ده نو خپل کار دي کوي. واخواتکم من الرضاعت او خویندې ستاسو د تی درولو نه او د سینې درولو نه. دعا وکړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. وأمهات نسائكم او میندې د بیبیانو ستاسو، وربائبکم او پرکټیانې ستاسو، اللاتی هغه فی حجورکم چې په غېږو ستاسو کې وي، من نسائکم د بیبیانو ستاسو نه، اللاتی دخلتم بهن هغه بیبیانې چې تاسو یو ځایوالی کړي وي هغې سره. فإن لم تکونوا دخلتم بهن پس کچرنی تاسو چې یو ځایوالی مو کړی دی هغې سره، فلا جناح علیکم پس نشته دی څه ګناه په تاسو باندې. وحلائل ابنائکم او بیبیانې د زامنو ستاسو، الذین من اصلابکم هغه زامن چې د شاګانو ستاسو نه وي. وان تجمعوا او دا چې تاسو جمعوالی راولئ، بین الاختین په میند د دوو خویندو کې، الا ما قد سلفا مگر هغه چې یقینا مخکې تیر شوي دي. ان الله کان غفورا رحیما بېشک الله تعالی چې دی بخښونکی مهربانه دی. په دې آیت مبارکه کې د دریو قسمو د محرماتو بیان دی. دوه قسمه مخکې بیان شو، یو نسبي رشتې دي چې هغه 2 قسمه زنانه دي چې یې سره نکاح د همیشه لپاره او د ابد الآباد دپاره حرام دی. دویم د رضاعت د وجې نه چې یو ماشوم او ماشومې له یوه زنانه پی ورکړو، د دې پیو د وجې نه د دغه ماشوم او ماشومې دغه زنانه سره رشته قایمه شوه او دا حرمت هم د همیشه لپاره او د ابد الآباد دپاره دی. دریم قسم محرمات اوس بیانیږي چې هغې ته محرمات بسحریت وي،
د سهرګنې د وجې نه حرمت هم راځي. سهرګنې دې ته وایي چې انسان په یو خاندان کې رشته وکړي، نکاح صحیح وکړي، دغه زنانه د سره تعلق قایم شو، د دې نکاح د وجې نه هم سرشتې حرامې شي. لومبنۍ دا چې کمې ښځې سره یو سړي نکاح وکړو، نکاح صحیح یې وکړو، نو د ده د ښځې مور نیا چې مخکې څونم دي دا ټول په دې سړي باندې د همیشه لپاره حرامه شو. یعنې د انسان خپله خواهې شوه یا د هغې بیا مور شوه، د هغې نور نیاګانې، هغه ټولې په دې سړي باندې همیشه لپاره حرام شو. په نفس نکاح سره چې څنګه یو سړی یو ښځې سره نکاح وکړي، نو نکاح سره د دې ښځې مور په ده باندې حرامه شوه. که ده هغه رخصت کړې ده او که نه ده رخصت کړې، که دی ورسره میلاو شوی دی او که نه دی میلاو شوی، خو د هغې مور سره دی اوس نکاح نشي کولی. که دا خپله ښځه موجود ده او که دا یا مړه شوه یا ده وله طلاق ورکړو، د هغې نه بعد هم دی د هغې مور سره او نیا سره نکاح نشي کولی. دارنګې د هغې بیا چې کوم ماسی ده وغیره داسې مخکې ځای هغه هم په ده باندې حرام دي. او دویم هغه زنانه ده چې انسان یو زنانه سره نکاح وکړو او دی هغې سره میلاو شو، نو د میلاوېدو نه بعد د هغې لور سره نوسۍ سره کړوسۍ سره نکاح نشي کولی. که دا خپله ښځه د مړه شوه یا ده طلاق ورکړو، خو چې دی ورسره میلاو شوی دی، نو د میلاوېدو نه بعد د هغې لاندې چې څونه نسل دی، لور یې ده نوسۍ یې ده، هغه هم په ده باندې همیشه لپاره حرامه شوه. دریم قسم بیاني ده چې د یو انسان زوی دی او د زوی نکاح وکړو یو ښځې سره، نو دغه زنانه چې را د دې هلک په پلار باندې د همیشه لپاره حرامه شوه، چې دې ته موږ انګور وایو. دا انګور په سحر باندې د همیشه لپاره حرامه ده. که دا زوی مړ شو یا د زوی د ښځې له طلاق ورکړو، په دواړو صورتونو کې د جنۍ سره د دې هلک پلار یعنې سحر چې دې سره نکاح نشي کولی. البته د هغې مور سره نکاح کولی شي، د دغه جنۍ مور ده، نو که دا جنۍ د دې زوی په نکاح کې ده یا د فارغه کړه یا دا زوی مړ شو یا د وله طلاق ورکړو، په ټولو صورتونو کې د دغه جنۍ مور چې ده هغې سره دا پلار نکاح کولی شي. او بل څلورم صورت دا دی چې یو سړی دوه خویندې په نکاح کې نشي جمع کولی. دواړه که سکه خویندې وي، که پلار شریک وي، که مور شریکې وي، او که دواړه رضاعي خویندې وي، نو یو سړی دا دواړه خویندې په یو ټایم کې په نکاح کې نشي جمع کولی. یو د مخکې نه په نکاح کې ده او دویمه دې اوس په نکاح کې راوستل غواړي، نو دا دویم نکاح به نه کیږي. نکاح هم دغه لومبنی دی. دا دویمه په نکاح کې دی نشي راوستی. که د سکه خور ده، که پلار شریک ده او که مور شریک ده او که رضاعي ده، دا دویم نکاح نه کیږي. هغې به کیږي چې کله دا لومبنۍ زنانه وفات شي یا دې وله طلاق ورکړي او عدت ختم شي، نو د هغې نه بعد هغې خور سره بیا نکاح کولی شي. دا حرمت چې دا تعبیدي نه دی، یعنې همیشه لپاره نه دی. یو انسان خپلې ښځې سره نکاح کولی شي، خو هغې چې کله دا لومبنۍ وفات شي یا دې له دې طلاق ورکړي او عدت بیا تیر شي، نو بیا د هغې خور چې د ښځه کېږي هغې سره بیا نکاح کېږي. خو چې تر څو دا موجود ده، نو د هغې خور سره دې نکاح نشي کولی. نو دا حرمت دی، خو دا تعبیدي یعنې ابدالآباد دپاره نه دی. دا وقتي طور باندې عارضي دی چې تر څو پورې دا خپله بیبي په نکاح کې موجود ده، نو د هغې خور سره دې نکاح نشي کولی. په دې حکم کې د هغې ترور او ماسیم ده. یو سړي په نکاح کې یو زنانه ده او دې د هغې ترور سره مس نکاح کول غواړي، نو دا ترور او ریره یو ټایم کې یو سړي په نکاح کې نشي ساتلی. دارنګې که هغې ماسی سره دې نکاح کې، نو ماسی او خورزه چې ده دا دواړه په نکاح کې سړی نشي جمع کولی. دارنګې داسې دوه زنانه چې خپلو کې د یو بل تروریانې وي، هر یو د بل ترور ده، دا د هغې ترور ده او دا د بلې ترور ده، دا هم سړي په نکاح کې نشي جمع کولی. یا دوه ماسیګانې چې هغه د خپلو کې یو بل کې ماسیګانې وي، هغه به هم په نکاح کې نه جمع کوي.
دې باره کې زمونږ فقهای کرام یو قانون ذکر کړی دی هدایه وغیره وی هر هغه دوه زنانه دا به یو سړی په نکاح کې نه جمع کی کدی کې دا یو ته پکې سړی فرض کی چې دا یو پکې سړی کې نو کدا د دې بلی سر نکاح کېدو بیا دواړه په نکاح کې جمع کول شي او کدا د دې بلی سر نکاح نه کېدو دې من کې داسې رشتہ جوړېدا کدا یو پکې ته سړی کې دا بلی نه راځي په نکاح کې لکه مثال ترور او ریرشوا نو کدا ترور ته سړی کې نو دا بل خو بیا ریرش نو سړی خپل ریرې سره نکاح نشي کولی نو دا رنګ دا ریرا او دا ترورم په نکاح کې نشي جمع کولی اوس کدا ریرا ته سړی کې چې دا سړی شو یو سړی خپل ترور سره نکاح نشي کولی نو څنګه به دا ترور او ریرا بیا په نکاح کې اوځي جمع کې دا رنګ ماسی او خرزره دا یو سړی کدا ماسی نو ماما خپل خرزي سره نکاح نشي کولی دا رنګ ماسی او خرزه په نکاح کې نه جمع کې او دا رنګ چې دا خرزه چې دا سړی کې نو یو سړی خپل هغه ماسی سره نکاح نشي کولی د مور خور سره دا رنګ دلته دا دواړه په نکاح کې نشي جمع کولی قرآن کریم هغه کې خبره کې د حرمت احکامات خورالو خو کده دین مخکې چا داسې کړي نو اټم هو چونکې شریعت نو نه خیر دی خو نن اسلام راغی نو د نن نه بعد په دې باندې عمل نه کوي او اسلام کې داخلي دو سره کچره داسې کیفیت نه فورا ختم شي یو سړی مسلمان شو او دا په نکاح کې دوه خويندې وي نو دا یو به فارغه کی او دا رنګ د په نکاح کې مثال ترور او ریروا یو به فارغه کی یا د په نکاح کې ردو انګور وا اب فورا فارغه بکی لکه د اسلام راتو نه مخکې خبري مافتی ودنن نفس باغه باقی نوی و امهات نسائکم او میندې د زنانو ستاسو چې کوم خپل بیبیان دي داغي میندې هغه په تاسو باندې حرام دي چې موږ ته خواخیان وایو دا حرمت د مصاهرت د وجنه ده د سحرګنې د وجنه ده نسائکم یوي چې ستاسو په نکاح کې په نکاح صحیح کې انسان کچری او زنه سره نکاح صحیح ونه کو نکاح فاسد ورکو نو په نکاح فاسد سره داغي مور په دنه حراميږي چې نکاح صحیح او کو نو نکاح سره نو منی کار دا شو چې ردی جنې مور په دوانه حرام شو اوس کدوله فورا طلاق ورکړو بیا هم د دې مور په دوانه حرام ده یا دا وفات شو نو بیا هم حرام ده دا رنګي داغي نیام په دوانه حرام شو پدې کې ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې ابتدا کې داغه فتوا داوا وی کچر یو سړی یو جنې سره نکاح وکي او دیو سره لا ملو شوی نه دی او دی دا ملشي یا دی ول طلاق ورکی نو دا غي مور سره نکاح جایز دی هغه دا یو فتوا کوفه کې ورکړی و بیا چې کړه دی مدینی منوره تراغه نو مدینه منوره کې وته علما وی چې هغه زمانه کې کوم صحابه چې مسله خدا سي ده چې په نفس نکاح کول سره د دغه جنې مور چې خواهی د جوړیږي په د باندې حرام شوه کدی وسر ملو شوی دی او کله د ملو شوی غلطی د انسان نکیږي ابن مسعود رضی الله عنه پوه شو چې د ما خطا شوی ده نو دی چې کله څنګه واپس کوفی تراغه نو روح المانی لیکلی دی وی کوفی تراتلو سره لومبي خپل کور ته لانه لومبي هغه سړی لاړ چې چاته مسله بیان کړی و او ته شابه فورا د خضر ځان جدا کا دا خوستا خواهی وا د دې لور سره تا نکاح کړو اگر چې ته سره ملو شوی نه وي او دا تا باندې همیشه لپاره حرام شوی ده وی فورا دا د ځان نه جدا کا ابن مسعود رضی الله عنه بیا د خپل فتوی او د کول نه رجوع کړی دا د اهل حق دا یو لوی علامت دی چې ردینه خطا وشي غلطي وشي په خپل غلطي او په خپل هغه خطا باندې د شیطان په شان کلک نه ودرېږي تعویلات او توجیهات نه کی فورا منی او رجوع اقرار کی بیا نو فرمایي چې تاسو خواخیان په تاسو باندې همیشه لپاره حرام شوي وربائبکم اللاتی بل وربائبکم ربائب جمع د ربیبتون ده ربیبه هغه جنې ته وي چې د هغې مور سره د سړي نکاح وکړو او دا جنې ردی ښځې د بل خاوند نه وه د بل پلار نه وه او دا مور یې د په نکاح کې راله
نو دا جنیم دې سر راشي. عام طور باندې چې یو سړی کونډې سره نکاح وکړي نو د هغې اولاد هم د دې سره کور ته راشي او په کار هم دا مناسب هم ده. د پلار له پکار دی چې دې ته د ناسکه اولاد په نظر نه ګوري، د خپل اولاد په نظر ورته وګوري، د هغې تربیت وکړي. الله والا کور ته ډېر لوی خیر راوستو، د خیر ډېرې لارې الله تعالی در لپاره کلو کړي، رزق به دې فراخ شي، الله به دې اولاد کې برکت واچي، په رزق کې به دې برکت واچي. بهرحال چې کله یو ښځې سره یو سړي نکاح وکړو د هغې اولاد د بل خاوند نو به هم عام طور د سره کور ته به راځي، نو دغه اولاد د ده پرکټي او پرکټۍ شوې. که جینۍ د نه ته پرکټۍ وایي او دارنګې چې ناسکه اولاد ورته مونږ وایو او که هلک دی نو پرکټۍ دی. اوس یو سړی دغه پرکټۍ سره نکاح کولی شي او که نه، نو مسله د آیت کې دا بیان دی. که چېرې د مور سره د صرف نکاح کړی دی او لا تعلق نه دی قایم شوی، لا میلاو شوی ورسره نه دی او دا له مور له طلاق ورکړو او یا هغه وفات شوه، نو د هغې لور سره دې نکاح کولی شي چې دا د بل خاوند نه وه. خو که چېرې د مور سره دې میلاو شو، خلوت صحیحه وشو، یو پېره ملاقات وشو، نو د ملاقات نه بعد د هغې لور چې ده هغه د باندې همیشه لپاره حرامه شوه. که دی وله طلاق ورکړي بیا او که هغه وفات کېږي خو لور سره یو دې نکاح نشي کولی. دارنګې د هغې بیا لاندې چې څونه اولاد دی نوسۍ وغیره هغه هم په ده باندې همیشه لپاره حرام شو. وربائبکم اللاتی او پرکټیانې ستاسو، نو ربائب جمع د ربیبتون ده، دې پرکټۍ ته ربیبه ولې وي؟ دا رب یرب معنی تربیت کول او پالنه کول او پرورش کول، چونکه عام طور دا پلار د دغه جنګو پرورش کی او پالنه کی ځکه ورته ربیبه وي. دې کې یو لطیفه اشاره هم ده چې دغه جنې تربیت وکړه، پرورش وکړه، پالنه وکړه، د خپلې لور په نظر باندې ورته وګوره. وربائبکم اللاتی او پرکټیانې ستاسو هغه فی حجورکم، حجور جمع د حجرن یا د حجرن نه، او حجرن اصل کې د ترخ نوالی تر دې تشي پورې دې ځای ته وي. دا د انسان دا ترخ چېرې دی د نوالی تر تشي پورې دې ته حجرن او حجرن وي، نو مراد تېنه غیږ شو، ترخ شوه. نو فی حجورکم په غیږونو ستاسو کې، یعنې مراد تېنه پرورش او تربیت دی. ماشوم چې کله ماشوم وي نو د مور په ترخ کې وي، نو دا د تربیت ځای دی، هر ټایم یې په ترخ کړي وي، نو ځکه حجورکم یو وي، یعنې مراد تېنه ستاسو تربیت او پرورش ستاسو په تربیت کې وي. من نسائکم اللاتی د بیبیانو ستاسو هغه نه دخلتم بهن چې دخول کړي وي تاسو هغې سره، چې تاسو یو ځایوالي کړي وي هغې سره. د فی حجورکم دا قید دا واقعي د احترازي نه دی، مطلب دا دی چې که چې دغه جنۍ ستا په کور کې ده، ستا په پرورش کې ده، بیا ورسره هم نکاح نشي کولی. او که دا جنۍ بل ځای کې اوسېږي، نیا کره اوسېږي، ستا کور ته نه ده راغلې، صرف مور یې ستا کور ته راغلې ده، ته ورسره میلاو شوې، بیا هم دغه جنۍ سره ته نکاح نشي کولی. ځکه د فی حجورکم دا مطلب نه دی چې که دا جنۍ ستا په کور کې ستا پرورش کې بیا ورسره نکاح نشي کولی، خو که چېرې بل ځای کې نو ګنې بیا ورسره نکاح کولی شي. دې کې د علی رضی الله تعالی عنه ځان له یو مسلک و. مالک ابن اوس رضی الله تعالی عنه چې دی هغه یو زنانه سره نکاح وکړو، نو د هغې لور وه، هغه په طائف کې وه، یعنې بل ځای کې وه، او بیا د هغې مور چې دی نو وفات شوه. نو دا مالک ابن اوس رضی الله عنه علی رضی الله عنه له راغی، نو هغه ورته لور سره ولې نکاح وکړه که نه؟ وایي د هغې مور خو زما په نکاح کې وه. نو علی رضی الله عنه ورته وایي چې ټیک ته چې وه، لیکن لور یې خو تا سره په کور کې نه وه که نه؟ قرآن کریم فی حجورکم ویلی دی چې ستاسو پرورش او ستاسو په کور کې وي، او یا خو هلته کې طائف کې وه. خو دا د علی رضی الله عنه رایه وه. جمهور چې دی نو جمهور دا خبره نه مني. مطلب دا دی چې عام طور دغه جینۍ د په کور کې وي، ورنه که هغه هر ځای کې ده، خو چې مور سره دی میلاو شو، بیا د هغې لور سره دی نکاح نشي کولی. فلا جناح علیکم، پس نشته څه ګناه په تاسو باندې. په څه مطلب و؟ که د هغې لور سره بیا نکاح کوئ نو کولی شئ، که چېرې مور سره نه میلاو شوي. فإن لم تکونوا دخلتم بهن، پس که چېرې نه تاسو
چې یو ځای والي کړي وي تاسو هغې سره یعنې دغه مور سره نو فلا جناح علیکم پس نشته څه ګناه په تاسو باندې که د هغې لور سره بیا نکاح کوئ یا د هغې نوسۍ سره نکاح کوئ. پاتې شه دا خبره چې دغه جینۍ او دغه مور یې رالو ستا کور ته او مور سره وله تا نکاح وکړو زوی دې وله لور سره نکاح وکړو نو دا خو مامو ته بیا دې موده ښه کار دې وکړو هلته خو ورڅه خبره نشته. خبره خو دا ده چې مور سره تا نکاح وکړو نو لور سره په خپله نکاح کولی شي او که نه خبره دا دی شروع ده او دې کې خو ورڅه اختلاف نشته دی. مور سره په خپله نکاح وکړه لور یې وله په زیله په نکاح باندې ورکړه ورڅه خبره نشته بیا. وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم حلائل جمع د حلیلتن ده مراد ترې انګور ده د زوی ښځه یادي نو د زوی ښځه چې ده دا په ده باندې حرامه ده په دې پلار باندې یعنې په سر باندې دې ته حلائل وي جمع د حلیلتن ده. حلیله حلالولو ته وي حلیله ورته ولې وي ځکه چې دا د دې زوی دپاره اوس حلاله شوه او بله وجه دا د حل یحلو نه دی نزولو یو ځای کې پاتې کېدلو ته وي. دا زوی چې کوم ځای کې نو هلته ورسره دام وي اکثر زوی ټرانسفر وشي دا ورسره هم ټرانسفر کي بیا دارنګې چې کوم خو هغه ځي دا ورسره هم هلته کې روانه وي ځکه ورته حلیله ویل کېږي. نور وجوهات روح المعانی لیکلي دي. وحلائل ابنائکم او بیبیانې د زامنو ستاسو چې مراد ترې ننګوریانې دي الذین من اصلابکم هغه زامن چې د شاګانو ستاسو نه وي. اصلاب جمع د صلب ده او صلب د املا ته وي کوم زامن چې ستاسو نه پیدا دي سو سکه زامن دي نو د هغې بیبیانې په تاسو باندې حرامې دي. د من اصلابکم په دې کیس سره متبنا وباسو تا په خوله باندې یو هلک ته زوی ووي او هغه له دې بیا نکاح وکړو او دغه زوی بیا دې مړ شو او یا ول هغه طلاق ورکړو نو د هغه ښځې سره اوس ته نکاح کولی شي ځکه دا ستا سکه زوی نه ستا د شانه نه دی پیدا دا ستا صرف د خولې زوی و نو د خولې زوی چې د هغه ښځه د دې سړي دپاره حلاله ده. دې کیس سره اصل کې نبی علیه الصلاة والسلام زید رضی الله عنه ته خپل زوی ویلو او هغه بیا زینب رضی الله عنها په نکاح باندې کړې وه او چې کله زید رضی الله عنه زینب له طلاق ورکړو نو نبی علیه السلام بیا خپله زینب رضی الله عنها سره نکاح وکړو. نو بعد خلکو دا شور وکړو چې نبی علیه السلام خپل انګور سره نکاح وکړو نو قرآن دا کم دی کې د زوی و اخو د خولې زوی و د شانې خو نه پیدا. من اصلابکم د شاګانو ستاسو نه او پاتې شه رضایي زوی نو د رضایي زوی چې هغه په شان د حکم د سکه زوی دی یعنې د هغه ښځه چې را هغه په دې پلار باندې حرامه ده. وان تجمعو او دا چې تاسو جمعوالی راولئ بین الاختین په میند د دو خویندو کې دو خویندې او په نکاح کې نه جمع کوئ یو خو د مخکې نه په نکاح کې را دویمه تاسو راولئ نو دا دویم نکاح نه کېږي که تکئ نو نکاح نه کېږي. او یادا چې دو بالکل په یو ځای په عین یو ټایم باندې ته په نکاح کې راولي نو یو نکاح بیا ونه شو که دا خو ممکن نه ده چې دو جنکې یو سړی بالکل په یو ټایم سړی په نکاح کې راولي چې آگے پیچھے بالکل نه دا خو ممکن نه ده ولیکن دا که آگے پیچھے و معمولی وي خو پته نه لګي نو بیا لومبنی نکاح شوی دی او دا دویم که ار یو دا نه دی شوی. پاتې شه دا خبره که انسان مسلمان شو د مخکې نه د ده په نکاح کې دو بیبیانې وي خویندې وي نه یې کې دا دی چې دا لومبنی به نکاح کې پاتې کي او دا دویمه به دې جدا کی طلاق به نه ورکړي نکاح خو شوی نه دی د ځانه به جدا کی. فیروز دیلمی رضی الله تعالی عنہ چې دی مسلمان شو د ده په نکاح کې دوه خویندې وي چې دی مسلمان شو نبی علیه الصلاة والسلام در راغی نبی علیه السلام ورته وفرمایل طلق ایتهما شئت وستا خوښه ده په دې دواړو کې یو د ځان نه جدا کا. په دې باندې امام شافعي رحمت الله علیه عمل کی. زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی دې کې سړی ته اختیار نه دی چې په دواړو کې ار یو جدا کی. امام سے وی چې کم نکاح مخکې شوی هغه مخکې ده او چې کم وروسته شي هغه به جدا کی اوسو ځکه دا دویم نکاح نه شوی منې خو شوی دی. دارنګې مسله د څلورو نه سیوم ده
کله یو سړی په نکاح کې 15 شپږ او 10 بیبیانې وي دی مسلمان شو زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې کوم لومبني 4 نکاحونه دي وسه خودي او برقراري او د 4 نه بعد چې دي نه به د ځان نه جدا کی طلق ایتهما شدخی وان تجمعوا او دا ته جمعوالي راولي بین الاختین فمن د دو خویندو کې پدې کې هغه ترور او ماسی ترورم رااله او ریرا او ماسی او خورزم رااله او دو تروریانی او دو ماسیګانی مراولي یعنی چې خپلو کې تروریانی وي خپلو کې ماسیګانی وي هغه سړی په نکاح کې نشي جمع کولی دارنګ رضائی دو خویندې نشي جمع کولی دو جنکې دي خپلو کې رضائی دي هغه یو سړی په نکاح کې نشي راوستي یو براولي بل نشي راوستي الا ما قد سلف مگر هغه چې یقینا مخکې تیر شوی دي کچا مخکې کړي نه هو خیر دی هو جاهلیت او نن نفس بداسي نه کیږي ان الله بشک الله تعالی چې دی کان دی غفور الرحیم دی ډیر بهونکې مهربانا ان دا جاهلیت کې چې شوی دي او نن اسلام راغی تاسو په دې باندې عمل وکړو د جاهلیت خبرې به الله تعالی معاف کی خدانن نفس بداسي غلطی نه کوي الله ډیر بهونکې مهربان دی او مېندې د بیبیانو تاسو او پرکټیان تاسو هغه چې په پرورش تاسو کې په غیږو تاسو کې د بیبیانو تاسو هغه نه چې تاسو یو ځوالي کړی وي سره پس کچرنه تاسو چې د یو ځوالیم کړی دی سره نشته څه ګناه پتا سو باندې او بیبیانې د زامن تاسو هغه چې د شاګانو تاسو نوي او دا چې تاسو جمعوالي راولي په من د دوه خویندو کې مگر هغه چې یقین مخکې تیر شوي دي بېشک الله تعالی چې ډېر بهونکې مهربانه